د قیامت پر ورځ چې کله د الله پاک عدالت ولګي نو د هغه د الله پاک د عدالت څه قوانین دي 12 قوانین در سره په دې ویډیو کې شریکوم چې د هغې تذکره الله پاک په قرآن شریف کې کړې ده. په دې دنیا کې چې کوم عدالتونه لګېدلي د هغې هم خپل قانوني لکه ته ځان سره تماچه نشې وړی چې دغه له درنه کېږي احاطه عدالت له درنه کېږي باقاعده رستا تالاشي وشي ځان سره به وکیل نیسي ځان سره به ګواه بوځي لکه دا د هغې خپل رولز اینډ ریګولیشن دي. خو د الله پاک د عدالت چې کوم قوانین دي در سره په دې ویډیو کې شریکوم او ځکه در سره شریکوم او په غور او فکر باندې وګوره کېدای شي څه خبره د ستا زړه ته وګرځېږي او هغه خبرې په وجه باندې زما او د ستا زندګي بدله شي. نو په غور او فکر باندې دا ویډیو وګورئ او مخکې ملګرو سره هم شریکه کوئ. جي لومبنۍ چې کومه خبره د الله پاک په قرآن شریف کې کړې ده چې ټولو فایلونه به کلاو پراته وي. جي دا خبره الله پاک په سوره بنو اسرائیل کې کړې ده. الله پاک فرمایي چې د قیامت پر ورځ به د انسان عملنامه داسې وي د هغه مخې ته داسې پرته وي چې هر څه به د هغه مخې له کلاو پراته وي. جي هر څه به د هغه مخې له کوم چې د هغه دنیا کې اعمال هر څه به هغه ته مخامخ وي. دویم سخت نگرانۍ کې به پیش کیږي. هر انسان به سخت نگرانۍ کې پیش کیږي. دا خبره الله پاک په سورة القاف کې کړې ده چې الله پاک فرمایي چې هر سړی به داسې راځي چې هغه سره به یو کس هم وي او هغه سره به ګواه هم راځي. په سخت نگرانۍ کې مطلب یو انسان چې پیش کیږي نو یا یو فرشته به الله پاک له پیش کوي او ورسره به ګواه هم پیش کوي چې د انسان په دې ځای کې دا غلط کارونه کړي دي او دا شی په ګواه دی د هغه خپل لاسونه په هغه باندې ګواهي ورکوي. دریم چې په چا باندې به ظلم نه کیږي. الله پاک په سورة القاف کې فرمایي چې زه په خپلو بندیګانو باندې ذره برابر ظلم هم نه کوم. لکه د دنیا دولتونه که تاسو وګورئ د دروغ ګواهیانې مطلب څه ناسو ظلم په انسان باندې وشي خو د الله پاک وایي چې زه په خپلو بندګیانو باندې ذره برابر ظلم هم نه کوم. څلورم خبره دفاع لپاره به وکیل نه وي. په دنیا کې چې کوم عدالت دی کې خو به ته ځان لپاره وکیل نیسي خو په هغه د الله پاک عدالت کې به دفاع لپاره وکیل نه وي. جي الله پاک ګوره دفاع لپاره وکیل نه وي. دې حوالې سره الله پاک په سورة بني اسرائیل کې فرمایلی دي چې الله پاک به انسان ته وایي چې واله خپل کتاب په خپله پړاو کړه او ته خپل حساب اخیستو دپاره کافي. مطلب هغه الله پاک ته چې الله پاک چې کم کتاب کم عمل انسان ته حواله کړي نو هغې کې به هر څه ښه صفا لیکلي وي باقاعده ګواهان هر څه به موجود وي. نو د وکیل مطلب وکیل مکیل ضرورت نه راځي. الله پاک به انسان ته وایي چې واله دا ستا کتاب د خپلې پړاو کا او خپله او ته خپله د خپل حساب اخیستو دپاره وایي کافي. جي بل پنځمه خبره رشوت او شفارس په بالکل نه چلي د قیامت پر ورځ باندې غواړي. دا خبره یاد وساتئ. سورة الشعراء کې الله پاک فرمایي چې قیامت پر ورځ به نه مال په کار راځي او نه اولاد په کار راځي. لکه که تا سره ډیر مال په دنیا کې وي ډیر مطلب ستا غټو خلکو سره تعلقات دي نو ستا د قیامت په ورځ نه ستا مال په کار راځي او نه د ستا اولاد په کار راځي. چې اولاد د په کار نه راځي نو اولاد نه نوره قریبي رشته بل څه کیدای شي چې خپل اولاد د په کار نه راځي نو بل به ستا څه په کار راشي. شپږم چې کم غټ دغه دی چې الله پاک فرمایي ناموں میں کوئی تشابہ نہیں ہوگا. سورة المریم کې الله پاک فرمایي چې تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. الله پاک له هر څه یاد دي هر څه لیکل شوي دي. جي اومه فیصله به انسان ته لاسونو کې ورکړل کېږي. د الله پاک چې کومه فیصله راشي لکه څنګه چې د کوټ فیصله راشي د سپریم کورټ د های کورټ د سیشن کورټ نو هغه انسان ته حواله شي کنه ریټن فارم کې لیکلی وي په څومره صفاتو باندې مشتمل فیصله وي نو دغه د الله پاک فیصله به هم انسان ته لاس ته ورکړل شي. سورة الحاقه کې الله پاک فرمایلی دي چې کله انسان ته دغه عملنامه په خلاص ورکړل شي نو به وایي چې زما عملنامه پړاو کوي. جي زما عملنامه پړاو کوي. دین علاوه چې بل کومه غټه خبره ده غایبانه فیصله به نه کیږي. الله پاک فرمایي چې په الله پاک په عدالت کې به غایبانه فیصله نه کیږي. سورة الیاسین کې الله پاک فرمایلی چې هر څه به الله ته مخکې له حاضر کیږي. هر څه د انسان د ژوند هر لمحه که انسان وایي چې شرع ان کیس لکه داسې خبرو شي چې لکه یو انسان سره داسې هم کیدای شي چې انسان خپل ګناه نه منکر شي نو الله پاک په هغه ټایم هغه له څنګه په دنیا کې CCTV فوټیج دی همدغه رنګ فوټیج دا ټیکنالوژي الله پاک به کومه ټیکنالوژي د قیامت پر ورځ استعمالوي دا هم لکه په دې باندې هم یو پراپر ریسرچ کول پکار دا دنیا کم لکه ټیکنالوژي کم حد پورې تللی ده. لکه اوس په عدالت کې یو سړی مجرم چې کوم دی منکر شي هغه له CCTV فوټیج پیش کړلی شي چې دا وګوره وروره په دې ټایم ته راغلی د دوکان نه د غلا کړې په دې ټایم ته راغلی تا دا قتل کړی دا وګوره ټایم هم ورسره کیمرې سره لیکلی شوی دی او ته دا راغې لکه دنیا کې هر څه ریکارډ کیدی شي نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې قیامت پر ورځ الله پاک یو غټ سکرین لګولي او یو کس د خپلې ګناه نه منکر شي او الله پاک ورله په سکرین باندې په HD کوالټۍ کې راولي چې وګوره ته څنګه منکرېږي نو دا هم پوسیبل ده. جي بل الله پاک فیصله کې به هیڅ رد و بدل نه کیږي. سورة القاف کې الله پاک فرمایلی چې میرے یہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے.
فیصله کې به هیڅ رد و بدل نه کیږي. سورۃ القاف کې الله پاک دا فرمایلی دي. خلاصه خبره د دروغ گواه به نه وي جی. په دنیا کې خو د دروغ گواهیان هم ډیر زیات دي، هلته به د دروغ گواهی نه چلی. سورۃ النور کې الله پاک فرمایل چې د انسان مخې د انسان مخ کې به د انسان لاسونه او خپې او جبه هم گواهی ورکوي. د دروغ گواهی بنی د ستا خپل لاس په پتا باندې گواهی ورکوي چې په دې ټایم د په ما باندې د سړي قتل کړی، په دې ټایم د په ما باندې غلا کړې وه. د ستا د خپې به گواهی ورکوي چې په دې ټایم دی روانو دی ځیله د سړي قتل پسې روانو دی ګناه پسې روانو. په خپې په ستا راجبه به گواهی ورکوي چې په دې ټایم د په ما باندې غلطه خبره کړې، په دې ټایم د په ما باندې غلطه فیصله کړې، په دې ټایم د په ما باندې فلاني کس له کنځل کړي، ستا راجبه په تا گواهی ورکوي جی. بل یو لسمه خبره، ټول فایلونه به حاضر کیږي الله پاک له. سورۃ المجادله کې الله پاک فرمایي جسے اللہ نے شمار رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے ہیں. لکه انسان نه بس یریږي هم خو الله پاک هغه ځان سره شمارلی دي. او 12 چې کومه غټه خبره ده، اعمال تولنے کا باریک پیمانه ہوگا. لکه تاسو به کتلی زرګر سره داسې تللی داسې تله که نه چې په هغې باندې ته یې وړوکې غوندې کاغذ کې دی هم دله ښایي. لکه د زرګر تلې ډېر سینسیټیو تله وي، په شیشو کې بنده وي چې دوړه پې هم نه راځي. اکثر زرګر پې چې سره تلي نو پیله تې دوړه صفا کړي چې د دوړې دا ویټ پکې شامل نه شي. لکه دومره نرینه دانې دانې عمره برابر الله پاک وایي چې د ستا دانې دانې عمره عمل به زه تلم. او غټ نه غټ عمل چې کوم دی به زه تلم الله پاک په داسې تله نصب کړي وي، داسې ترازو به الله پاک نصب کړي وي. دې حوالې سره سورۃ الانبیا کې الله پاک فرمایلی دي چې قیامت پر ورځ به الله پاک داسې تله کېږي چې هغه به هر څه ټیک ټاک تلي، په چا باندې به هېڅ قسم ظلم نه کېږي، د دانې برابر عمل به هم حاضر کېږي او تللی کېږي. به دا خبره الله پاک په سورۃ الانبیا کې کړې ده وروره. نو خپله سوچ وکړه چې د الله پاک دا خو صرف 12 خبرې مو کې چې دا 12 پوینټونه ماله هم مخې د راغه چا لیکلي وو چې 12 پوینټونه غیر اوچت کړي وو، په دې باندې یو ډېر زبردست تحریر لیکلی وو. نو ما وی تاسو سره هم شریک کړم. دې نه علاوه د الله پاک عدالت کې به کومه ټیکنالوژي وي، څنګه چې په دې عدالتونو کې ګوره کیمرې وي، سکرین لګېدلی وي، ګواهان پیش کېږي. تاسو خپله سوچ وکړئ چې الله پاک په قیامت پر ورځ کومه ټیکنالوژي د انسان د دې هر څه دپاره را شو کړي وي، کومه ټیکنالوژي به الله پاک استعمالوي. الله پاک له څه ګران دي وروره. نو خپله سوچ وکړئ چې دغه عدالت چې کوم دی کمې خبرې الله پاک کړي دي هغه بالکل مطلب به په انسان باندې امپلیمنټ کیږي چې الله پاک په قرآن شریف کې کمې خبرې کړي دي. نو خو زمونږ دپاره دي که نه، موږ له الله پاک خبرې یو پیغام را رسولی دی چې دا خبرې شته. غورئ اوس نه ځان تیار کوي دغه امتحان دپاره، اوس نه ځان تیار کوي دغه عدالت دپاره، اوس نه ځان تیار کوي دغه غټې ورځې دپاره چې کومه ورځ سخته ورځ ده او په کومه ورځ حساب کتاب کیږي او په کومه ورځ د انسان د ټولې زندګۍ فیصله کیږي چې دا انسان کم خوا لاړ شي، جنت ته لاړ شي که دوزخ ته لاړ شي. نو هغه ورځې دپاره تیاري وکړي. نو د دنیا د عدالتونو هم خپل قانونونه یې وروره. د دنیا عدالتونه چې کوم دی کې شفارس او یو شی او بل شی، وکیل له پیسې ورکه، فلاني له پیسې ورکه، وکیل له زیات فیس ورکه چې فیصله درله زر راولي، تاریخ درله زر راولي، فلانې درله زر. هغه به یو داسې سیستم یې ګوره چې هر انسان له به هر شی خپله مخې له راځي، نه به د وکیل ضرورت وي، نه به د ګواه ضرورت وي. هر څه به انسان له په انسان باندې به خپل د جسم اعضا چې کوم دی او پې ګواهانې ورکوي. نو دا یو ډېر زبردست تحریر مخې له راغو. ما به تاسو سره هم د ثواب په نیت باندې شریک کړم او تاسو هم مخکې د ثواب په نیت باندې نورو ملګرو راورسوئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.